زما په سن 36 کې د نایشلي هندوستان د قانون ساز اسمبلی ممبر وم. په سن 46 کې مې بیا پلار د نایشلي هندوستان د قانون ساز اسمبلی ممبر وم. ویل هغه که چې یاره وي اتمه زه خوشحال په دې اړ نه یم نه مې ویره شته نه تمه. زه د زرین خان بابا د میایسې د خدایي خدمتګار د باچا خان بابا پیروکار او داغه خیلاس داغه د ټولو نه کشر زوی لون خور میاسې ما وکیل ما تخبه کې وکالت کوم د سیاسي کورنۍ سره مې تعلق ته سیاسي سړی ما تعلق مې د عوامي نشل پارټۍ سره دی او د باچا خان بابا پیروکار ما ځکه چې پلار مې په د برصغیر په آزادۍ کې د باچا خان بابا مرګرو او تر اوسه پورې چې کوم دی هغه سلسله را روانه ده. په ظل مطلب دا مې تر چې کوم دی په سن 70 کې 71 کې مشیرو او بیا د میر افضل خان په وزارت کې هغه وزیرو او زه په کالج چې مې ختم شو نو لاله کومه په اولني سیشن کې د جنرال ضیا مارشل الله وا زه د ډسټرکټ کونسل ممبر شوم او بس اوس ته بوډاګوالي طرف ته روان یو او بوډاګوالي طرف ته روان یو او بس الله پاک ته دعا کوو او نوي نسل ته څه پیغام ورکوئ؟ نوي نسل ته دا پیغام ورکوم چې خپل ځان وپېژنئ د پښتنو په ټولو وسایلو باندې چې کوم دی د پنجاب قبضه ده او رایو شئ راغون شي او خپل ځان وپېژنئ خپله پوهه چې کوم دی راولئ په ځان کې چې دا خپل وسایل مونږ راغونډ کړو که نه او خپل اختیار پرې راشي نو د پښتونخوا هېڅ چاته ضرورت نشته هېڅ چاته ضرورت نشته. او د غني بابا یو شعر به درته ووایم چې تش په منځونو دواګانو او تسبو خو نه ده تش په منځونو دواګانو او تسبو خو نه ده مسلماني څه په روجو او تراوو خو نه ده. نو بیا څه وایي نیتونه پاک او د شیشې غونته کې زړونه غواړي هسې جومات ته په ورتلو او په راتلو خو نه ده. تصوف کې تللی دی چې ستا د قسم یې غني چې ته زغم ونه کړې اتا به ننګ که اسلامي نه بې پښتو خو نه ده. الله پاک سره د مینه ده او چې کله د هغه سره مینه شوه د هغه چې کوم دی احکام او بیا دا چې کوم دی پکې یاد کړي چې د الله پاک سره د مینه ده او پښتنه مینه دی ده ځکه چې پښتون یو پیره قول او دغه وکړي که نه لوز وکړي بیا نه ماتېږي. ستاسو یو جهان مننه. زه د زرین خان بابا د میایسې د خدایي خدمتګار د باچا خان بابا پیروکار او داغه خیلاس داغه د ټولو نه کشر زوی ما په تخبه کې وکیل ما پلار مې ټول ژوند مبارزې او جدوجهد د دې وطن د برصغیر د آزادۍ دپاره او بیا د پښتنو د حقوقو د غوښتنې دپاره تیر کړی دي. بابا مې چونکې د باچا خان بابا پیروکارو او د هغه کلک ملګری او کلک اعتمادي نو په سن 36 کې زما بابا د نایشلي هندوستان د قانون ساز اسمبلی ممبر و. بیا مې بابا په سن 46 کې د نایشلي هندوستان د قانون ساز اسمبلی ممبر و. بابا مې مبارز و ټول ژوند په جدوجهد کې د پښتنو د حقوقو د غوښتنې لپاره تیر کړی 20 کاله مې پلار د ژوند د خانې د ځوانۍ او د بوډاوالي په جیلخانه تیر کړي دي او دغه د دې دغه دا وه خطا دا وه چې د باچا خان بابا مرګری
او هغوی د پښتنو د حقوقو دپاره د پاکستان نه پسن چې کوم دی هغوی غوښتنه کوله نو په دغې وجه چې کوم دی زما بابا د باچا غني خان ستاسو والد صاحب بار بار ذکر کړی دا والد سره تاسو غني خان بابا زما د پلار سره د اسمبلی ممبرو د پاکستان جوړېدو نه مخکې چونکې زما پلار په خپله د خپل ځان صفت د پښتنو سره نه ښایي خو پلار مې چې کوم دی پوهه سړی و پوهه یې لرله نو د غني خان او چونکې پلار مې د باچا خان په نږدو ملګرو کې و په نږدو ملګرو کې نو د غني خان بابا زما د پلار د هغې وخت نه هغه پېژندلی و د هغه پوهه د هغه شعور د هغه نظر یې پېژندلی و نو زما د پلار سره د غني خان بابا ډېره مینه وه او بیا د هغې نه پس ولی خان بابا د هغې نه پس مور بیبي نو مونږ زمونږ خاندان د هېرېدو نه دی په دې ګوند کې او په دې پارټۍ کې او ښه او د غني خان بابا هغه کوم هغې باره کې چې کوم څه لیکل دي هغې شعرونه بیا تاسو یاد دي د هغه شعرونه خو راځي به خو لږ وخت پالي ځکه چې زما د کمپیوټر کمزوري شوی دی که نه او د کدو هغه ذکر چې کوي که نه اوس چې کدو خوري او خوراک نه شي هغه زما ما نه هېر شوي دي خو دا چې کوم دی خانجي د غني پلوشې او د پنجرې چغار دا د غني بابا ډېر مشهور او مستند او قیمتي کتابونه دي نو په دې کې مې د پلار متعلق اووه ګولونه او شپږ ازمري دا جدا جدا نظمونه دي او دا په جیلخانه کې لیکلي دي نو د پلار متعلق ذکر مې پکې دی خانجي ته دې ډالۍ وي چې که هر څوک د زمونږ دا سیمه ګلرنګه خو بس موږ په نفرتونو کړ بدرنګه ډېره لا پښتانه که څوک د لر دي که د بر دي پښتانه که څوک د لر دي که د بر دي روزګار نه دي لا په خپلو کې د جنګه جی جی خاماران دي او بچي د پښتنو خوري څوک یې څنګه ډېر ښه دواخان د مینې داسې سودایي کو چې په ویښه راغورځېږي د پالنګه ډېره زیاته مننه